أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. سورة الأعراف 97 نمبر آیت. په دې آیات کې د مخکینی 15 واقعاتو حاصل خلاصه ذکر کیږي. هغه دا چې مخکینی واقعاتو کې تاسو ولیدل چې دغه قومونو د 15 واقعات چې تاسو کوم واوریدل، نو بده کې چې کوم عذابونه راغلي دي، کوم قومونه هلاک کړي، دا غي بل څه وجه نه و، صرف دومره و چې د آسماني دین د آسماني احکامو مخالفت شوی، د الله تعالی د احکامو مخالفت شوی او د هغې په مقابل کې عذاب راغلی دی. نو چې کله د هغوی د عذاب وجه معلومه شوه چې د آسماني شرعي احکامو مخالفت دی، د موجوده کافرانو دپاره سبق شو او د موجوده فاسقانو باغیانو دپاره سبق شو چې هماغه الله تعالی د هغې ځمکه د وقع نظام او قانون دی. نو که موجوده خلک د آسماني نظام او شرعي احکامو مخالفت کوي، نو دوی بیا څه فکر لري؟ د الله تعالی د عذاب نه بېیرې کېږي، الله د عذاب نه به نه یریږي، یعنې هغه عذاب په الحال راتلی شي. دوی له پکار دی دغه عذاب نه ویریږي، هغه عذاب په الحال هم راتلی شي، به دوی باندې هلاک کولی شي، څنګه چې د مخکیني 15 قومونه هلاک کړي دي چې د هغې ذکر وستیر شو. حاصل دا شو چې موجوده خلک چې کوم دي، هغې دغه واقعاتو نه دا سبق اخیستل پکار دی چې که موږ هم د آسماني احکامو مخالف شو، لکه څنګه چې د نوح علیه السلام قوم مخالف شوی و، د لوط علیه السلام قوم مخالف شوی و، د شعیب علیه السلام قوم مخالف شوی و، دغه شان صالح علیه السلام قوم مخالف شوی و، نو دغه طریقه باندې په موږ باندې هم عذاب راتلی شي او موږ هلاک کېدی شو هر ټایم چې الله غواړي موږ تباه کولی شي. لکه لوط علیه السلام قوم مخالفت دا وشو چې د نارینهو سره بدعملي د هغوی عامه پیشه ګرځېدلې وه، په دې باندې شرمېدل نه، نو چې هغوی دغه قومونه د دې حکم په وجه باندې الله تعالی داسې هلاک کړه چې د جبرائیل علیه السلام په ذریعه باندې په دې باندې یو هیبتي اواز هم شوی دی، دوی باندې د ګټو باران هم وشو، د نفرت اظهار، او دوی اسمان د جوز لا شو بر بل مخ راوښتی شو. نو که موجوده زمانه کې داسې مجرمان موجودي، نو هغه الله تعالی موجود دی، هغه قانون دی، هغه نظام دی، دغه خلک په الحال هم رانیوي شي، د شپې هم رانیوي شي، د ورځې هم رانیوي شي، او دغسې کارونو دغسې عذاب ورله ورکولی شي. دغه شان لکه صالح علیه السلام قوم په ناب طول کې کمی او زیاتې چې کم دی، نو هغه زمانه کې شوی دی، د هغې په مقابل کې پیغمبر دعوت چلولی دی، خلکو یې مخالفت کړی دی. نو که دې زمانه کې هم داسې تاجران موجود دي، داسې خلک موجود دي چې د هغې معیشت شرعي نه وي، په هغې کې غداري، چل ولي، سودي، دو نمبري، هماغه ذات موجود دی. په الحال دغه تاجران او دغه خلک اجتماعي طور رانیوی شي، عذاب له ورکولی شي. به هر حال باندې نو موږ په دې باندې خبره کوله چې د مخکینی واقعاتو حاصل دا شو چې که په دې زمانه کې هم دغسې مجرمان موجودي، نو دغه مجرمان دي د الله تعالی د عذاب نه بېیرې کېږي نه، دا عذاب یې د شپې هم راتلی شي، د ورځې هم راتلی شي، که هغه د نیکانو مسلمانانو په لاس باندې سزاګانې دي، او که دغه آسماني افتونه دي، که په هر طریقه باندې چې دغه عذاب پرې راتلی شي. نو الله تعالی د وخت کافرانو د وخت ظالمانو ته خبرداری ورکوي، وایي او امینه ای په امن به پاتې شي، بېیرې به شي، ای بېیرې کېدی شي اهل القرا خاوندان د کلو کې هغه خلک چې کوم دغه جرایم کوي، او دا به بېیري ان یأتیهم بأسنا چې راشي ورته عذاب زموږ ضحی د ساخ په ټیم کې، ضحی د ساخ ټیم ته ویل کېږي، وهم یلعبون، په داسې حال کې چې دوی لوبې کوي، دا خلک په لوبې کې اخته وي. لعب د دوی هغه دنیاوي روزګارونو مراد دي، خو چې کله سړی کافر او فاسق باجر سړی د اسلام او د شریعت نه اخوا لګیایي، نو دغه سړی د دنیاوي روزګار هم څه حیثیت نه لري، او چې کله د دنیاوي روزګار نه کوي، لوبې کوي، د فاسقانو فاجرانو څه کار، خو یا به کرکټ وي لوبې کوي، او یا به اودی، او چې ډېر تکړه شي نو بس مزدوري به وکړي، دیاړي به وکړي، دې نه خو خود سره څه نه وي. نو چې کله سړی په دین او بشریت باندې نه پوهېږي، نو د روزګارونه به څه روزګارونه وي، او پیشې به څه پیشې، دا خو ښکاره خبره ده. نو دغه په منظره د لعب د لوبې شوله، ځکه چې لوبې فایده نشته دی، د دغې کار هم څه فایده نشته دی، خو چې سړی کله په دین او بشریت باندې عمل کوي، نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حلال کسب وروسته د فرضونه دا فرض دی، یعنې اول ایمان فرض دی، کلمه طیبه فرض ده، تصدیق پکار دی، هغې نه بعد چې کوم دی نو مونځ فرض دی،
روزه فرض ده او د هغې نه وروسته مزدوري کول او حلال رزق پیدا کول دا هم فرض دي. یو بل روایت کې دی چې الکاسب حبیب الله، هنرمند سړی چې کوم دی کار کسب والا سړی د الله تعالی دوست دا حلال رزق ګټي، مخلوق ته فائدہ رسوي، رشوتونه غصب ظلم زیاتې دا پکې نه خپل مزدوري باندې اکتفا کوي، نو دا په عبادتو کې راځي. چې کله دا په عبادتو کې راځي نو دا لعب نشو. خو چې کله سړی کې ایمان نشته بې ایمانه دی نو دا روزګارونه جایز روزګارونه هم څه پیدا نشته، ځکه ثواب په ودانه ملوي یا سی بس دی لګیا دی. یو حدیث مبارک دی نبی عليه السلام نه تاسو وشو چې د الله تعالی باندې زمانه بدترین سړی څوک دی. نبی عليه السلام ته فرمایل چې حمارم په النهار وجيبه په الليل، چې د ورځې د خر په شان ته کې لګیایي مسلسل او د شپې بیا د مرداري په شان ته کې بیهوش پروت رضان خبرم نه. څه مطلب؟ یعنی هغه سړی چې کوم د الله د احکام او اس خیال هم نه ساتي، شرعي احکام او اس غم په سر نشته دی، بس پیسې را جمع کول او دنیوي وسایل پیدا کول او د شپې بیهوش ولیدل، نه په پرز منځنه خبر دی، نه دغه روزګار د شرعي احکامو نه خبر دی، نه د مسلمان د قدر او د قیمت نه خبر دی، نه د مظلوم او د مجبور د حال نه ځان خبره، نه د هغې سره لاس کوي، نو دا د الله تعالی په نسبت باندې بدترین سړی شو. نو الله تعالی به آیا دوی به بیری شي د عذاب نه د ساخ په ټیم کې چې کله دوی لوبې کوي. اصله مې دغه شو اف امینو مکر الله، دا خلک به امن شي د تدبیر د الله تعالی نه. هغه تدبیر چې الله تعالی بر په اسمانونو کې د ظالمانو فاسقانو فاجرانو خلاف جوړ کړی دی، دغه نه ودا خلک بیری شي نو نشي بیری کېدل. فلا یامن مکر الله الا القوم الخاسرون، نبی یری کېږي د تدبیر د الله تعالی نه مگر هغه قوم چې هغه تاوانی خلګي، خاسرون تاوانی کوم خلکو ته ویل کېږي. خسران چې کوم دی ته ویل کېږي چې الله تعالی رضا سره پری او د الله تعالی د قهر مستحق شي. جنت وبیل دغه په زمانه جهنم ته ولېږي، دا خسران دی، ښکار تاوان دی. نو اوس هغه خلک چې د الله تعالی د عذابونو نه بیری دي چې عذابونه نشته، ایر په خوانه باندې راغلی خو څه چل ول به هغه عذابونه وس نه راځي مثال ورته باندې، ځکه چې موږ وسایل لرو، موږ د قدرتي آفاتونو مقابله کولی شو او داسې شوي وغه شوي. نو دغه خلک چې کوم دي دا خبر چې د چا دی داخلي چې څوک لري چې په الحال د ګناہوں په وجه باندې عذاب ناراضي، دا څوک دي؟ الله تعالی وای الا القوم الخاسرون، دا هغه خلک د تاوانیان دي، ایمان بیلل دي، الله تعالی په قهر باندې اختدي او جنت نه محروم کیږي، جهنم ته غوځي. کم خلک د سینه دي الله تعالی په قهر او غضب باندې اختنه دي، هغه هیڅ کله هم د الله تعالی د عذاب نه بیری کیږي نه. په دې وجه باندې نبی عليه السلام وخت کې یو عالم راغی، دا عالم د باړې نو ډیر زیات غټ پټو لوی خېټه و او د يهوديانو عالم هغه ته خبر ویل کیږي. نو دې کس نبی عليه السلام ته ویل چې یاره ستاسو پیغمبري باندې زما شکونه دي او تخبر ثبوتونه ما ته وخایې چې څنګه پیغمبر. نبی عليه السلام ورته ویل چې ګوره زه خو ان پړیم کتابونو مطالعه مې نشته، خو ته خو د تورات حافظ یې، ستاسو په تورات کې لیکلي چې ان الله لا يحب حبر السمين، الله تعالی سور عالم ډیر بدیش چې دغه خېټه یې جوړ کړی، ځکه چې کوم سړی چې د الله عالمي د بد الله نه یریږي او چې د الله نه یریږي دا خېټه به کوم ځکه نه پیدا کیږي، دا خو نه پیدا کیږي. خېټه خو دغه چا غټيږي، وجود دغه چا غټيږي چې کوم خلک د الله تعالی د عذاب نه بیری او غفلت به غالب شوی، د ګناہوں په وجه او د حرام په وجه باندې غفلت غالب کیږي. دا به نور ذکر کوم ان شاء الله باقي باندې بحث وکړو. نو دی عالم چې کله دا خبر اوریدل چې ټول خبرې خو ما کې موجوده دي او دا مو ته پته د تورات آیات مبارک ته، نو بس جذبه کې راغی. نو چې کله د الله په غضب باندې اخته نو غدا الله تعالی نه بیرم نه کیږي، کنه الله تعالی د عذابونو نه بیری، نو وی انکار یې وکړ، الله تعالی د وسه پورې په اچا باندې کتاب نه نازل کړي، تورات هم پسې منکر شو، دا غي نه پسې انکار وکړ، ځکه چې هغه سم د سیو د الله تعالی یې پکې نه راتله. نو الله تعالی وی فلا یامن مکر الله الا القوم الخاسرون، نبی یری کیږي د تدبیر د الله تعالی نه مگر هغه قوم به یری کیږي، یعنی نه یری ډاډه کیږي چې کم تاوانی خلک. نو هر سړی د خپل ځان سره محاسبه وکړي. نبی رسول الله فرمایي حاسبوا قبل ان تحاسبوا، ځان سره مسوتن په خپل باندې حساب کوي، مخکې راغی نه چې الله تعالی د خپل حساب شروع کړي، چې الله د حساب وکړي حساب کې بیا لاس نه رسي، په خپل ځان سره حساب وکړي چې زما د عمل حلال دی که حرام دی. نن ورځ چې مثال به ورته راشوله بده کې ما ښه ډېر کړل کې بد مې ډېر کړی دي، څومره عمر جماعت در کړی 13 کال 40 50 45 څومره چې تیر شوی دي،
دا غون راجمه خپل ذهن کې راواړه دا غون منظر راواړه چې په دې کې ما دین د فارس څه کړی دی د دنیا د فارس مې څه کړی دی جایز پکې څومره او ناجایز پکې څومره دا غي نه بعد ک جرایم د سیوای ګناونه د سیوای غفلت د سیوای توبه ته مخه کا صحیح توبه وباسه دعاګانو ته مخه کا الله تعالی به دا کمی پوره کړي کله مخلوق حق نه مخلوق باندې ځان معاف کړي نه معاف کړي نو بس ته حواله کا ځان خلاص کړي نو الله تعالی وایي چې د الله تعالی د تدبیر او د عذابونو نه هغه خلک نه یریږي ډاډه کیږي چې کم خسران تاوانی خلک اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها آیا نه د ښکارا شوی د هغه کسانو د پاره چې هغه په میراث کې وړي د ځمکه من بعد اهلها ورسره د مالکانو د حقینا دا بل مسله د مخکینی 15 واقعاتونه ښکارا شو مسله د واضح شوره د مخکینی 15 واقعاتونه چې کوم کسان پر ځمکه باندې ژوند تیری او دوی هغه خلک چې بخوانه باندې لاړ د دنیا نه رخصت شو یا هغه قومونه چې کوم د عذابونو کې هلاک شو داغه په زمانه نور خلک راغی نو هغه خلکو ته دا خبره وای نه د واضح شوی چې کوم وګواړو نو دغه عذابونو سره دغه عذابونه په دې باندې هم راوړو په سبب د هغه ګناوونو چې په دې خلکو کې موجود دي لکه مثال په تور باندې صالح علیه السلام په زمانہ کې ناب ټول کې کمې شروع شو په دې زمانہ کې هم شروع دي نو اوس مخکینه واقع کې تاسو ورته چې قوم څه شو هلاک شو هغه باندې وحیبتی आवाज وشو زلزلہ پیراله حق هلاک شو یا دا څنګه کې لوتیان چې کوم دي نو هغه کې تاسو واوریدل هلاک شو اوس چې کوم دي هغه مرزونه په دې زمانہ کې موجود شي یا د نوح علیه السلام په زمانہ کې د آسماني شریعت مخالفت شروع شو آسماني احکام مسترد شو خلکو نه منل عذاب کسی تاسو واوریدلې اوس په موجوده زمانہ کې د اسلامي شرعي احکام مخالفت کیږي نو د خلکو تخکارا نشوله چې بدی ګناوونو باندې هم الله تعالی د خلک رانی وی شي ورانی سي بلکې دا خبره تخکارا شو واضح شو چې واضح شو دا نو پته ولګیدله چې د مخکینی قومونو د هلاکېدو بل وجه نه و صرف دومره وجه آسماني احکام مخالفت کړي دي الله تعالی د احکام او د شریعت مخالفت کړي دي چې دا یو حکم مخالفت کړل چې دا بل کړل چې دا بل کړل چې دا ټول کړي دي اوس نه سبق اخته شوی دي هغه بوجه الله تعالی رانی ولې د عذاب ور کړي دي نو په دې زمانہ کې هم الله تعالی موجود دی یقه نظام دی یقه کتاب دی د قیامت پورې دغه جرایم بچا کی او دغه عذابونو سره په الحال هم رانی ویش نو الله تعالی وایي دا خبره دی واضح نشوه بلکې دا خبره یقیني واضح شوه موجوده کافرانو لپاره ظالمانو لپاره دا خبره بیخي واضح شوه نو الله وایي اولم يهدي للذين آیا کار نشو د هغه کسانو د پاره یریثون الارض چې میراث کې وړي د ځمکه څه مطلب یعنی مخکینی خلک لاړ او د ځمکې د نمائندګي او اختیارات دوی ته الله تعالی ورک من بعد اهلها ورث د اهل د هغه نه چې هغه دنیا نه لاړو دا خبره واضح نشوله الله نشاو کې چې موږ غواړو اصبناهم بذنوبهم موږ به ورثو عذاب دي ته په سبب د ګناهونو د دوی باندې هغه ګناهونه چې دوی کې موجود دي د مخکینی کافرانو په شان کې دا ګناهونه باندې دوی ته عذاب ورسو ونتبعوا امن مهر لګو على قلوبهم د دې بزرونو باندې فهم لا يسمعون دي به اسم ناو دا ونتبعوا مضمون مخکې تر شوی دی ختم الله على قلوبهم کوم تر شوی دی نور زې بزې تر شوی دی ورست بل ران على قلوبهم کې براشي چې د بشریت کې د قران په اصطلاح کې ران هم لري د دې مختصر وضاحت دا دی نبی عليه السلام فرمایي چې کله یو انسان ګناه وکړي او د خپې جنې ګناه ده او د ګناه نه توبه ونه بس د دې ګناه په وجه باندې د بزره باندې یو تور ټاکي وش د ټاکي نورستا د ګناه ته شوق لګ وند کې نور سی واش د ګناونه چې بیخي نه کړي د انسان د ګناونو کرکم کیږي نفرت دي کیږي او د ګناونو سخت شرمېږي هم چې څو خبر نشي خو چې کړه د یو ګناه وکي او د ګناه نه توبه ونه باسي کلک په پاتش نو بزره باندې تور ټاکي وش د سره لګ میلان ګناونو ته نور پیدا شي شوق پیدا شي د چې د بل ګناو کې بل ټاکي کوي چې د بل ټاکي سره ګناو شوق نورم سی واش چې کله دریم تر د ګناه تکرار کوي نو بیا د بے شرمم شي ته ګناه نه یریږم نه اب ګناه باندې شرمېږم یو زبردست بے شرم او بے حیا انسان ته جوړ شي ډاډش مثال د قتلون دغه سره اول قتل کوي نو ډیر یریږي چې دا بس کیږي ځنې خلک وایي چې ناجایز مړ وکړي نو بتلیم نشراولېږي خلک سي خو بیا دویم دریم بیا د خونکار جوړ شي چې بلته نه بیا د شرمېږي نو بیا د قتلونو پیکټ جوړ شي اجرتي قاتلان شي نو دې ځکه نه کې دغه مهر لګولو دغه خلاصه چې دې پزره باندې ټاکي وشي دا ټاکي بیا سیوا کیږي چې کله دا مکمل نه تور شوی نه توبې چانس پکې موجود دي او چې کله مکمل تور شو اوس د توبې لاره بند شو
د بزرګ ته یو خبره هم کوزيږي نه هر خبره به بیا بیا تنبیه څه خبره متتکی او څه قسم معجزې او ته پیش کړي او څه قسم دلایل پیش کړي او د قران د عمل زبر تراواله دا ورته پیش کړي دلایل خو د باندې به یو خبره اثر نه کوي دا کله چې کله زری مکمل تور شي او د ایمان د داخلي دل وغلاري وته بند شي نو الله وی فهم لا يسمعون دی بیا خبره نه اورېدو مطلب دا اصل کې او بصیرینو لیکلي د چې کله زړه ته لاره بند شي دا کس په خبره باندې نه پوهېږي وګونه کار کوي خبره معنی نه کوي دلته کې يسمعون وایو دغه دې بلې نقطې ته اشاره ده هغه نقطه دا ده چې ګوره سړی په زړه کې چې کله یره موجوده وي او دومره غفلت کې غالب شوی نه سړي په زړه کې یو طلب موجود دی طلب دا چې یاره ما د الله تعالی دین زده کړی وي هغې مې عمل کړی وي د الله د عذابونو نه مې ځان بچ کړی وي د الله تعالی لوی لوی نعمتونه او رحمتونه مې حاصل کړي وي او لوی شی پکې شهادت او د الله رضا دا مې حاصل کړي وي خو چې کله د انسان له تور شي نو دغه طلب خود به خود ختم شي چې کله طلب ختم شي نه قران درسونه ته کینی نه د احادیث درسونه ته کینی نه د اصلاحي شرعي بیانونه ته کینی د ارسه جوړ کړي چې کوم ځای ته بیانونه کیږي تفسیر کې د سخت تنګ تبه په حوالاتو کې چا چولې نو تیخ دي کوشش کوي چې بس لار پیدا کې په منډه باندې د ذکر نه وسی نو چې کله د حضرت تور شي ولا طلب ولا مهر ولا کوي دې خبره د وخت قدرې هم نه او وخت کې دی خبره به وګونه کې راشي د حضرت نه کوزي چې کله حضرت نه کوزيږي نو بعد د شوا لکه چې اړو لورېدلې نه یا په بل طریقه باندې د سره د وضاحت وکړي چې د ټول جسم نمائندګي د زړه په لاس کې ده د زړه په اختیار کې نبی عليه السلام فرمایي چې په بدن کې یو ټوټه ده کله دې ټوټه اصلاح وشوله نو ټول بدن اصلاح کیږي او کدا سره ګنده شو دغه ایسه ګنده شوله نو بیا دا ټول بدن ګنده شي د ټول د لاس حرکتونه خراب دي د سترګو حرکتونه خراب شي د خلیغه خراب شي د خپل تک چې کوم د دوران طرف روان شي بیا نبی عليه السلام زړه ته اشاره وکړه وی ویل چې الا وهي القلب خبردار چې دغه غوړې زړه دی کزړه صحیح شو نو ټول اندامونه به صحیح کار کوي او کزړه خراب شو د انسان ټول اندامونه به چت طرف روان جوړان کارونه به شروع کی اوس زړه باندې مهر ولګي د ګناونو په وجه باندې چې به ګناونو په وجه به مهر ولګي نو به د اندامونو کې خوګونم شامل دي نو خوګونم خراب شي اوس خوګونو ته سم خبره نه کوزيږي بغیر د سندرو نه او بغیر د ډرامو نه بغیر د کرکټ میچونو نه یو خبر هم په ذهن کې ناراضي او ګرازونو د مولیانو غیبتونه د شریعت پکاوي او په مولایانو په شعائر الله په بکواسونه د خبرې پکې راخلي او د ناخوا ټلیفون زر کټکی کې به کار نه نو ځکه الله تعالی او چې په هم لا يسمعون په هم ندوی لا يسمعون دوی هیڅ هم نه اوري زمون یو ملګری الیاس نوم یو نو اسغتان نه چې کله موږ د کېدو نه غوېل کزه بیمار زبر مخ یو د تاسو کتابونه ګورئ خو ګوره چې کله مولیانو غیبت تر غیر موت را پاسه وي کاسي غیبتونه نو چې ماره یې نه دا حقیقت خبره ده چې مده خلک یې د مولیانو غیبت ناشنا خوند ورېدنه او چسکه خون پورته کوي چې یاره سل دی پی مز د کړي او سر ډرامي دوړې مرته زده په دې باب